زمنګ ملک آزاد شوی دی 14 اگست 1947 کې. د ازادۍ مقصد سو ازادي څه ته وایي او د کوم مقصد د پاره زمنګ مشرانو په ځان باندې سخته تیره کړه. په جنگ ازادۍ کې 2 لاکھ کسان شهیدان شو. د څه د پاره شهیدان شو؟ هغه ازادي موږ ته میلاو شو یا میلاو نشوه؟ د دې مفهوم باندې ځان پویول پکار دي. پاکستان هندوستان یو ملک، بعضی ازادیان موږ ته حاصل وي، بعضی ازادیان نه وي. کومه ازادي موږ ته حاصل وه؟ په ناچ غانې باندې هیڅ پابندي نه وه. دا د ازادۍ چې کوم موږ حاصله کړې د دې نه مخکې په دې کې آزادو. فلمونو جوړولو کې انسان باندې هیڅ پابندي نه وه. هندوستان کې مسلمانان اوسېدل، کچا فلم جوړاو، کچا ډرامه جوړوله، کچا ګډا کوله، کچا غانې ویل، په دې یو څیز باندې پابندي نه وه. مطلب دا ازادي مخکې مسلمان ته حاصله وه. نو به مسلمان باندې سو اوخ پې خواتي په خپې خوا کومه ازادي د غختله. عزتمندو خبره دل تراله مسلمان ته په خپل اسلامی اعمالو کې ازادي نه وه. د دې ازادۍ لپاره هغوی لکونو کسان قربان کړه. خپل یو سټیټ، یو مملکت، یو علاقه ځان له جوړه کړه چې سبب زمنګ بچی نوسی زمنګ اولاد او نسلونه برازي. نو چې هغوی ته د جومات جوړولو مکمل ازادي، د خپل تبلیغ کولو مکمل ازادي، او دا شان د جهاد دوی ته مکمل ازادي وي. چې څومره اسلامی اعمال دي، حدود او قصاص دوی خپل عدالتونه وي. خو نن عزتمندو سوچ وکړو، هغه حقیقي ازادي من او تاسو ته کما حقه نه ده حاصله. او دا غي 2 وجې دي. یو دا د حکمران طبقه هغې ته راضي نه ده. څوک راضي دي دې ته چې د یو غل نه د لاس کټ کړی شي؟ دې ته نه حکمران عزتمندو تابع دی، نه موږ دې ته ټینګېدی شو. نو دې حالاتو کې عزتمندو موږ ټول ګناهګار یو. حالانکه چې پاکستان جوړ شو په کلمې د لا اله الا الله سره جوړ شو. د دې مقصد دا کې غوښتل شو پاکستان کا مقصد کیا؟ لا اله الا الله. اوس نن ازادي څه ته وایي؟ که یو فلم باندې پابندي ولګېږي چې دا فلم معاشرتي لحاظ سره ښه نه دی، دا د مسلمانانو عقیده خرابوي، یا دا ډرامه، یا دا پلانې پوسټ، یا دا پلانې اداره، یا دا پلانې قسمه خلق، دا د خلکو عقیدې خرابوي. مثلا قادیانیان، داسې مختلف فرقې. نو आवाज اوچتول کېږي وایي نه پاکستان آزاد ملک دی، هر چاته ازادي پکار ده. نو دا ازادي خو چې کله موږ هندوستان سره یو ځای نو دا وه، د دې دپاره خو موږ بیا ولې قرباني ورکوله؟ نو د ازادۍ 2 مفهومه دي. یو مفهوم یې دا دی چې موږ او تاسو اسلامی اعمالو کې په خپل ملک کې آزاد یو، او اسلامی اعمالو ته په عدالت کې، په پارلیمنت کې او په هر ځای کې یو حیثیت ملو شي. ته نن لاړ شه زموږ په پارلیمنت نم که یو اسلامی ایکټ منظوره، یو اسلامی خبره منظوره، نو هم د اسلامی خلق ستا خلاف راپاسیږي وایي نه دا خبره ظلم دی. من او تاسو خپل وګورو، خپل کورونو کې، خپل دکانونو کې، خپل مارکیټونو کې من د دروغ نه ازادي پکار ده. نن مسلمان وای ما چې دروغ وینو کاروبار، چې دروغ نه وینو کاروبار نه کیږي، فایده نه کیږي. څنګه ازادي؟ او بهرحال عزتمندو ازادي پدې کې ده چې من تاسو اسلامی ملک کې با یو سړی په زور باندې اسلام ته نه راولو، دي کې ازادي ده. یو سړی په زور نشو مسلمانولی، هندو به په زور نه مسلمانې، سیک به په زور نه مسلمانې. لا اکراه فی الدین، دین کې زبردستی نشته. که هغه په خپل کفري حالت کې وخت تیری خو اسلامی سټیټ مطابق ما جزیه ټیکس ورکوي، الاری دی اوسیږي. خو مسلمان به عزتمندو د دینی اقدارو، د دینی اعمالو، د دینی کارونو پابند دي. دې کې به دا آزاد نه. نن یو کس په دې محرم کې او په روجو کې دا اداکاران اعتکافونه کوي، او په دې محرم کې
هغوی دا ثواب ګڼي چې سبیلونه ورکا او دا شان عبادتونه وکا چې تاسو یو کې څو وای زما فلم را روان دی چې هغه کامیاب شي دې لپاره دعا کوي د دې لپاره د درود شریف او د روزو پابندي او ختمونه کوي چې زما فلم کامیاب شي په فلمونو کې سړي غانې بجانې پردې محرمات سره ګډل فلانې دغه سيزونه دي او چې کله فلمي کسان وي تعالی کامیابی چا درکړي بس انټرویو کې وي الحمدلله ما چې کوم خواري کړی دا الله مالا داغي پورا بدل را کړی دا پکارداري چې غسترګي خړي یا هغه د خبرو کې چې بس ما فلم کې خواري ډیره کړې ده د لاس په مهنت می کړې ده او ما دې لپاره ډیر تکلیف برداشت کړې ده نو زه کامیاب شوم ځکه دا سی وای نو څه خبره خو چې دا د خپل ګناه هم په الله باندې چې دا مال الله را کړی دا ډیره غلطه خبره دا حالت ازادي څه ته وای زمنګ ملکی چې معصومان پونګي وای په دې کې ازادي وای دا ازادي دا وګوره زبردست ټول ازادي معصوم یو الګ د موټر سایکل سلنسر کولاو کی او په تیز आवाज سره بس ازادي دجی ځکه سلنسر آزاد پونګه آزاد دې ته ازادي وای یو کس ته تاسو کا چې ته د غلطو کمران نه آزادي نه د غلطو کمران خلاف تاسو کړي نه جی ته غلامه بهرحال عزتمندو حقیقی ازادي دي ته وای چې مسلمان به حیثیت مسلمان انسان په اسلام کې ازادي اسلامي ډیر اعمال باندې پابندي ده او عزتمندو کفري اعمال یا غیر شرعي اعمال ورته وای داغي په پاکستان کې ازادي ده لکه بدکار خلکو ته باقاعده پرمټ ملاويږي تاسو څنګه ازادي شو سینما د لپاره باقاعده پرمټ ملاويږي د شرابو د لپاره باقاعده پرمټ ملاويږي نو تاسو څنګه آزاد شوي ټیک ده کدی ته ازادي وي نو دا ازادي خو امریکا کې ډیره ده دا ازادي خو روس کې ډیره ده نو به خو اصل آزاد اغوی دي چې تاسو د چانو کې ټولوي پاکستان د لا اله الا الله په مقصد جوړ شوی وی لا اله الا الله کلمه هم سې سو لا اله محمد رسول الله سو یو شانو سو بل شانوي کلمه هم نه ورزي او په دې 14 اگست کې باغوي لیکچر ورکې په آزادۍ باندې چې تورته تاموس کړي دي منزوله کې نه نو ته خو شیطان په قید کې گرفتار کړي آزاد خو نه اصل ازادي د شیطان نه ازادي ده زمنګ ملکم د دې وجې نه جوړ شوی چې شیطانان دوه قسم دي یو شیطانان جنات او دویم شیطانان انسانان مسلمانانو په هندستان کې د هغه شیطانان نظام خلاصولو د لپاره انسانانو چې موږ خپل اعمال سيو کو ازادي طلب کړه نن هغه اعمال مسلمان نه کوي الله دې موږ او تاسو ته معافي وکړي نو د حقيقي آزادولو د لپاره ځان لپاره خواري وکړي